الله قتل غواړي دا د مظلوم سره دی الله قتل غواړي دا د کونډې سره دی الله قتل غواړي دا د یتیم سره دی الله قتل غواړي دا د ګاډۍ والا سره دی مه نفلونه کوئ مه تهجدونه کوئ مه ذکرونه کوئ د دې کونډو په سر لاس کې دی د یتیمانانو په سر لاس کې دی د دې بېوسو بېکسو په سر لاس کې دی راځئ چې د دې کونډو په سر لاس کې د دې بېوسو په سر لاس کې د دې یتیمانانو په سر لاس کې ایک کسپا والو شنګلې والو روجه را روانه ده ته به خپل بچي له د خپلې خوښې سوټونه علي تا به د لاس روان کړی ستا زوی به پاپا ماله دا والا ماله دا بوټان والا ماله دا موټر والا عالمه دله ستا په ګاونډ کې به کونډم ناست دی ستا په ګاونډ کې به بیوم ناست دی ستا په ګاونډ کې به بې اسرې والم ناست دی ستا په ګاونډ کې به یتیمانان ومي هغه به هم د مور نه جامې غواړي پرون ما په یو ځای کې تقریر کوم یو مالدار خپل زوی ته په دې ځای پیسې لګولې دي ټوپۍ ورته د پیسو جوړه کړې امیل ورته د پیسو جوړه کړې په دغه اجتماع کې ناس ماشوم د یو ماشوم پلار او مور دواړه نشته د یو ماشوم پلار نشته د یو ماشوم مور نشته زه چې په مدرسه کې یتیم وینم بې اسرې والی وینم او محتمم صاحب په مخ کې ګلونه ناسي شا امیلونه د پیسو چولي د یتیم په غاړه امیل نه وي د ده په زړه کې به یو چاحت راځي چې کاشکې زما مور ژوندی وی چې ما ته امیل اچولی وي کاشکې چې زما پلار ژوندی وی چې ما ته امیل اچولی وي دا یتیمانان به څنګه کور ته ځي دا بېوسه به څنګه کور ته ځي راځئ چې د دې کونډو په سر لاس کې راځئ چې د دې بېوو په سر لاس کې د دې بېکسو په سر لاس کې ته چې خپل زوی له دوه جوړې جامې واني او ټیلر له ورکړي ورته وایي دلته پکپونه ونه وکړه ډبل سلایي پې ونه وکړه ګلداره سلایي پې ونه وکړه بټنې وله ښکلې ولګوه ستا په ګاونډ کې د یتیم بچې مور ته وایي بیبي ما له دې ټوکې اخیستی که نه د خپلې دا مور ورته وایي بچې اختر خو لا لرې دی وی بیا ټیلران علي نه مور ورته وایي ما د اخیستی دی دروغ ورته وایي دا پور څنګه والي وی اخیستی مې ښکلی ټوکې مې اخیستی دی ټیلر نه مې ورکړی دی چې ورځې په لنډو کېږي دا یتیم دې مور ته وایي بیبي جامې به تیارې کړي که نه یا بچیا صبر وکړه اختر ته که نه لږ صبر وکړه اختر لا لرې دی دروغ ورته وایي دا مور د شپې پاسي الله ته جاړي الله زه کونډه یم زه بېوسه یم زما ماماګان هم ماله څه نه راکوي وروڼه زما رشته دار په شانګله کې ناست مالدار د یو نیم کیلو غوړو تیلې سره شپږ تصویران وباسي یو ماچس سره شپږ تصویران وباسي خدای زه کونډه یم بېوسه یم زما په سر د چا لاس نشته ماشوم خو پوهېږي نه چې دا یتیم یم خو خپل چاحتونه ګوري دا د شپې الله ته لاسونه اوچتوي خدای زما د بېوسي ختمه کړي زه د خپل ماشوم د ژړا ویننم د اختر په شپه باندې ماشوم جاړي بیبي جامې صبر وکړه سهار له به راوړي انشاءالله سهار چې ماشوم پاسي زما جامې مور ورته دروغ وایي وی ټیلران د خدای غر کې دروغ وایي نه دي جوړه کړې بلډینګ وه دا چلو دا چلو دروغ ورته وایي دا زه کیسه نه کوم د چا والله العظیم خدا د چا کیسه کوم پرون په مردان کې ما وایي یو ماشوم راغی ما ته شیخ صاحب زما مور ما ته هره ورځ دغسې دروغ وایي به ستا پلار وي پلار مې نشته راځئ چې د دې کونډو په سر لاس کې د دې بېوسو په سر لاس کې د دې یتیمانانو په سر لاس کې
ستا په دسترخوان به شپږ سالنه پراته ته به مالټې چوپې مالټې خلک خوري ته به کینوان چوپې ته به د مڼو د پوستکي به ډېران راته وایي ته به روغې کیلې به ډېران راته وایي ما ته یو کونډې وي زه د یو مالدار په کور کې زی جارو کوم لوښي انځم چې د افطارۍ ورځې راشي زه دسترخوان برابر کړم اچارونه پې کېږدم خوراکونه پې کېږدم هر څه پې کېږدم چې ما له په سالن په پلیټ کې سالن راکړي یو دوه ډوډۍ پې د پاسه راکړي یو دوه پکوړې او دوه ټنګرې پې مټه کېدي وی چې زه روانه شم زه څو پیرې د ور نه دې راګرځولې ما چې څه منډې وښې صبر وکړه که نه مالګه دې نه ده راوړې اوبه دې نه دې راوړې زه بړکې وایم چې زه کونډه یم ځکه زما څوک شته نه ځکه ته ځان له مالګه نشې راغستی ته ځان له شربت نشې جوړولی زه واپس کاسه کېدم زه هغوی له مالګه اوبه بیا راوړم او چې بار ته راوځم جاړم چې الله یو طرف ته دې غریبه پیدا کړې بېوسه دې پیدا کړې او بل طرف ته راته بچي دي اوس به په انتظار ناسي چې مور به مې روژه ماته راوړي زه په داسې حالات کې په لارې منډه وم په لارې دې نه خورم چې مور زامن به مې و چې تا به دې بوټۍ خوړلی زه هغه سالن بچو ته مخې ته کېدم زما بچي چې سار راوځي په لاره په کوڅه چې هغوی د مالټو د مڼو پوستکي ایني نو ما ته وي بې خلکو خو بېګا مالټې خوړلې مڼې خوړلې زه خپلو بچو ته وایم بچو زه کونډه یم ستاسو پلار نشته که تاسو هم مڼې خوړئ تاسو هم کیلې خوړئ زه داسې بېوسه ژوند تېروم راځئ په دې مدرسو کې ډېر بېوسه طالبان نشته مدرسې چوټې شي میاشت پس طالبان کور ته ځي بعضې طالبان نه ځي کور ته بچي یې ولې نه ځي شیخ صاحب زموږ ځای لرې دی بیا زه راتلی نه شم دروغ وایي چې مونږ ګډون ولګوو شیخ صاحب زما سره د کرایې پیسې نشته زما مور ما ته وایي ته عرب ته مه راځه عرب میاشت مه راځه چوټیانو کې راشه قسم په خدای زموږ په ذاتي مدرسه کې داسې طالبان دي چې هغه تاسو د علاقې ته راځي زه هغوی له د بل چا په لاس پیسې ورکوم ما ته پته ده زه ته دا پیسې والا او کرایه پې وکړه واپس بیا کرایه وله ورکوم دا کرایه به پلاني نه بیا والي راځئ مالدارو زه تاسو ته دې علماو په وساطت وایم مه نفلونه کوئ مه تهجدونه کوئ مه ذکرونه کوئ د دې کونډو په سر لاس کې دی د یتیمانانو په سر لاس کې دی د دې بېوسو بېکسو په سر لاس کې دی